بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو بدی کې زمون خبره اتر روانه و چې د کلام لفظي ته دا مجاز ویل کېږي کنه ویل کېږي کلام لفظي ته مجاز ویل کېږي کنه نو بدی باندې مخه خبره اتر شو اعتراض او په شو چې را کدی د کلام لفظي ته کلام مجازي ویل کېږي معنی مجازي باندې ورته کلام لفظي ویل کېږي نو معنی مجازي خدای نه لري کېږي شی او د کلام لفظي ته قران مجید ته جمن کلام لفظي په مجازي معنی باندې وای دا تیرې شي لري کېږي نو دا غي جواب شو چې دا مشترک دی دا قران مجید د کلام لفظي او د کلام لفظي په میز کې مشترک دی چې الله تعالی دې نسبت چې کلام لفظي به مراد یو کا مخلوق دې نسبت چې کلام لفظي به مراد وي بیا وای په مشایخ او عبارت کې پرون سبق موږ دا خبره شروع کړو چې د مشایخ او عبارت کې خدا راغله چې کلام قران مجید ته کلام لفظي ویل دا خو مجاز دی نو وای د مجاز دوه معنی یو دا چې معنی په غیر موضوع له باندې مستعمل شي معنی غیر موضوع له کې مستعمل شي آی ته مجاز وای او دویم دا چې وځکلای شوی د دې سیس د پاره او بغیر د واسطې نه او د واسطې باندې د بل سیس د پاره دا وځکلای شوی دا قران مجید د کلام الله ته د کلام نفسي لپاره بلا واسطه دا چې نه بلا واسطه کلام الله د کلام نفسي لپاره بلا واسطه وځ شوی دی او دا کلام الله د کلام لفظي لپاره وځ شوی دی په واسطې د او د دې په منځ کې پکې علاقه د دال موجوده د دال او د مدلول چې دا کلام لفظي دلالت کوي په کلام نفسي باندې دلالت کوي په کلام نفسي باندې نه دا الفاظ دلالت کوي په معنا باندې د معنا نه مراد کلام نفسي ده بیا دا ویلي چې علامه عزالدین رحمت الله علیه هغه د مشایخ دا قول ذکر کړی چې کلام الله معنی قدیم چې کلام الله دا لري معنا یعنی د دې کلام نفسي چې دا قدیم دی نو علامه عزالدین رحمت الله علیه دلته کې د معنا نه مراد دا غسته لري چې دلته کې د معنا په مقابله د لفظ کې نه ده چې دا ویل شي چې کلام لفظي حادث ته او کلام نفسي قدیم دی بلکې دلته کې د معنا دا په معنا د قائم بل غیر کې ده یعنی په معنا په مقابله د عین کې ده عین دا غیر قائم بل غیر ته وایي قائم بالذات عین ویل کېږي او معنا دا قائم بل غیر ته وایي نو دلته کې مطلب دا دی چې دا قائم بل غیر ده نو دې په مطلب باندې ادا شو چې لکه څنګه نور صفات دا قائم بل غیر دي دغه شان دي دا الفاظ چې دلالت په معنا باندې چې قران مجید دا د لفظ او د معنا ځوړ نوم دي نه دا هم قدیم دی او دا معنا دا مطلب شو نو دا قدیم وي یعنی هغه لفظ قدیم او معنا قدیم وي نو تاسو حنابلو کې بیا فرق شو نو حنابلې چې کوم خبره کوي نه حنابلې دي کلام لفظي چې کوم مترتب الاجزاء هغه دي تا قدیم وي او دا خبره بداهتن باطل ده چې دا قدیم نه راځي که بسم الله کې با چې ته و نه علو بسین وي چې با دې نه وي نو بسین باندې تلفظ نشي کولای نو چې بعد ویل دریا ویل ختم شول او سیری شروع کوم دا د حدوث نه خلا او الله دا چې کلام نفسي چې کوم دی نو هغه غیر مرتب الاجزاوی لکه څنګه وایي چې د حافظ په ذهن کې قران مجید موجود دی ټول قران مجید په موجود دی خو غیر مترتب دی چې کله بیا دا غي ویل کوي دی او د په خپل باندې غي تلفظ کوي نو بیا دا غي هغه ترتیب ولور کوي خو الله تعالی ته چونکه د ویلو حاجت ستره نه دغه چې آلات د ویلو د الله تعالی لپاره نشته نه ثابتو نو دا د غیر مرتب او چې کله د پیغمبرانو چې د الله تعالی د کلام اورېدل نام غیر مترتب اورېدل نو بیا دغه خبره غلط کوي چې دا علامه عزالدین رحمت الله علیه خبره کوډه رسی وا خدا معقول نه ده یعنی په عقل کې دا خبره نه راځي بلکې په عقل کې دا خبره مونږه د څه کړی دا چې څومره قرآن مجید د انسان په ذهن کې موجود دی دا مترتب موجود دی یعنی په ترتیب سره موجود دی خو دې چې کله وای جو بیا د نور دا موجود ټول په ترتیب کې په ترتیب باندې کنه موجود نو بیا موږ ویلو چې په حفظونه په فعزون کې بیا څه فرق نه راځي پوه شو دغه چې حفظون کې حافظ غادي او په فعزون کې فاحظ غادي نو دا صحیح نه بیا وخت به بل صفت د الله تعالی لپاره ثابتې تکوین نو دا ماتوریدیو او دا شاعرو په منځ کې جنن دا اختلاف چې ماتوریدیا هغه الله تعالی لپاره اته صفات جنن دا ثابتې ماتوریدیا د الله تعالی لپاره اته صفات جنن دا ثابتې او هغه مخکې ویل شو کنه کم دي صفات الله تعالی لپاره علم دے حیات دے سمع
بصر علم حیات سما بصر اراده تکوین او کلام او بل څه ده او مشیتو اراده او مشیت وز دا دي کنه دا تکوین دا د ماتوریدیو بنس باندې اتم صفات او دا جدا مستقل صفت ده لکه څنګه چې علم د الله تعالی صفت ده څنګه چې نور صفات دي نو دغه شانداري او دا نو هغه چې د صفات الله تعالی د تکوین دا بګه اتم نمبر بګی دار او شاعره او چې دا تکوین دا بګه وجوده سیس نه نه بلکې دا په قدرت او په اراده کې جنن دا داخل نه وس تکوین څه ته وای نو تکوین د دینه د دې چې د کم څه سره تعلق راشي د ای په شان دي نومي لکه خلق سره دغه راشي نو خلق ایجاد کول نه د تخلیق وای دا شاید د رزق ورکول د ارزاق وای او ایجاد په یو څه پیدا کول ایجاد او دا شاید احداث او اختراع دي ټول دا ویلېږي نو دا هم د الله تعالی صفت ده هغه پوه شو به باندې وګوره تاسو دا والتكوين وهو المعنى الذي او د هغه معنی ده يعبر عنه چې تعبیر کول کېږي دا غینا بالفعل په فعل سره فعل والخلق او په خلق سره په تخلیق سره یعنی دا فعل او خلق او تخلیق او دي ټول ته تکوین چې دا ویل کېږي ایجاد او احداث اختراع دا ټول ونحو ذلك ويفسر او دې تفسیر کول کېږي باخراج المعدوم من العدم الى الوجود چې معدوم سیز لرا د عدم نه وجود تر واستل د معدوم سیز لرا د عدم نه وجود تر واستل دي د تکوین وي وګوره اسماته معدوم سیز یعنی چې سیز نوي هغه د نشته کول دي د تکوین وي نو اوس کله دې تعلق د حیات سره راغی چې احیا شو چې اول ژوند نو او وس د راغی نو دې احیا ته تکوین وي دغه شان دي اماتت چې اول مرګ نو او دا مرګ پیدا کو نو ما یو سید د معدوم نه عدم نه وجود تر اوسه معدوم سید د عدم نه وجود تر اوسه نو دې چې کله ما چاته نسبت کیږي نو وای سره د دې انوم بدلیږي تکوین تخلیق چې خلق سره یو سید پیدا کو نوې پیدا کو موجود خالق پوښښ مې معنی نه تکوین معنی څه ولا معدوم سید لرا د عدم نه وجود تر اوستل معدوم سیز لرا د عدم نه وجود تر اوستل او چې کله د دې هغه د چا سره نسبت کیږي د دې تکوین هغه نوم بدلیږي چې دې تکوین ته تخلیق هم وي چې کله د خلق سره نسبت راشي دې ته ترزیق هم وي چې کله د رزق سره نسبت راشي دې ته احیا هم وي چې کله د حیات سره نسبت راشي دې ته اماتت هم وي کله چې د موت سره نسبت راشي یعنی هر هغه معدوم سیز چې عدم نه وجود تر اولی اې د سوې تکوین وی صفت الله تعالی دا الله تعالی صفت ده مخکې منګه دا خبره کړې ده چې دا یو سیستم مشتق اسم مشتق دي نه پای کې ماخذ اشتقاق پای کې کېدل ضروری دي ماخذ اشتقاق پای کې کېدل سری نو الله تعالی مکون ده الله تعالی هر څه خالق ده خالق او مکون او موجود او دا ټول یو شی دي نو چې الله تعالی دا صفت ثابت ده ځکه چې الله تعالی پیدا کول کوي ژوند کول کوي مړ کول کوي نو د هر اسم مشتق لپاره دا خبر ضروري دی چې باقي و ماقد اشتقاق ولا موجود دی نو دا الله تعالی صفت ده ولی لاطباق العقل والنقل ځکه چې عقل او نقل دا مطابق شي على انه خالق للعالم چې الله تعالی پیدا کوونکی د عالم دی او ورته پیدا کوونکی د خلق سره نسبت راغی نو دا مکون شو مكون له بين مكون ده وامتناع اطلاق الاسم المشتق على الشيء من غير ان يكون ماخذ الاشتقاق وصفا له قائم به او دا خبره ممتنع ده چې اسم مشتق په یو سیس پورې ولګول شي بغیر د دینه چې دا ماخذ اشتقاق دغه لپاره وصل جوړ شي یعنی اسم مشتق د لپاره دا خبره ضروری ده چې دا ماخذ اشتقاق په پای پورې خامخا موصوف وي دا ماخذ اشتقاق په موصوف نه لکه څنګه چې ګوره خالق دا چاته ویل کېږي چې خلق کوي پیدایش کوي مصور هغه ته چې کوم صورتونه ور کوي دا شی مکون هغه چاته چې تکوین ور کوي پوه شئ تکوین څه دا معدوم نه دا معدوم سید لرا دا عدم نه وجود تر اوستل ازلیه او دا سره ازلی ده یعنی دا صفت الله تعالی
دا تکوین یو خو دوه خبرې یو دا الله تعالی لپاره صفت ده نو بدی باندې موږ یو موږ ګوره د تکوین معنی وکړه بیا د تکوین الله تعالی لپاره صفت ولې ده نو موږ وی چې عقل او نقل د دوه په دې خبره تقاضا کوي چې دا الله تعالی مکون ده نقل خدا چې لکه الله تعالی هر څه لپاره پیدا کوي خالق کل شی هر څه لپاره پیدا کوي او عقل هم په دې باندې کوي چې دا اسم مشتق ده مکون او هر اسم مشتق د لپاره دا خبره چې ماخذ اشتقاق بلای سره قائم یو وسبی لپاره بل خبره ده ازلیه چې دا ازلی ده ازلی معنی چې دا قدیم ده حادث نه ده وزدا د کېدل صفت تکوین د الله تعالی لپاره قدیم کېدل په دې باندې سلور دلایل پیش کړي څو دلایل پیش کړي سلور دلایل پیش کړي نمبر 1 دا ده چې راکدا تکوین منګه حادث وګړو امنګ وای چې دا قدیم نه نو دا الله تعالی په ذات پوری با صفات حادثه یو ځای کول راشي او یو حادث به الله پاک په ذات پوری یو ځای کول دا سری ممتنع دي پوښښ مې باندې ها دې خبره باندې پوښښ چې الله تعالی دا وای په خبره باندې به وجود الاول نمبر 1 انه يمتنع قيام الحوادث چې ممتنع دي قیام د حوادثو بذاته تعالی دا الله تعالی په ذات پوری لکه پوښښ مې باندې نو کدا صفت د الله تعالی دا تکوین دا ته صفت قدیم ونه غني صفت ازلی ونه غني حادث وغني نو دا الله تعالی په ذات پوری به حادث یو د کول بلازم راشي دا خبره سره ممتنع ده په دې باندې پوښښ ویم دلیل چې ور لاول په یاد باندې وای ویم دلیل لاره چې الله تعالی په ازل کې خپل ځان ته خالق ویل لري یعنی دا ازل نه من خو دا خبره کلام دا الله تعالی د مخکنه ازل نه موجود دی کنه نو الله تعالی د ځان لپاره خالق ویل دی نو چې خالق الله تعالی د ځان لپاره ویل دی نو دا مطلب دا چې الله تعالی په ازل کې د ځان لپاره د خلقیت ثابت کړی دی خالقیت ثابت کړی دی نو کته وی چې دا قدیم نه حادث دی نو کی ذب لازم راشي ولې بل ټیم نو دا چې الله تعالی ځان لپاره خالق په ازل کې جندا فرمایلی دی نو کته دا تکوین دا صفت قدیم ونه غني صفت ازلی ونه غني نو کی ذب لازم راشي صبر لازم راشي کی ذب لازم راشي او یا دا چې دا به مجاز طرف ته عدول راشي او مجاز ته عدول دي دا صحیح نه دي بعضی کسانو لکه امام غزالی رحمت الله علیه هغه دا جواب ورکړی دی او صاحب د جمع الجوامع هغه دا جواب وکړي چې امام غزالی رحمت الله علیه وی چې الله تعالی په ازل کې رضان د لپاره خالق ویل لري نو خالق فيما يستقبل دي مراد ده چې په آینده زمانه کې به الله تعالی خالق او د الله تعالی د آینده زمانه په نسبت سره ځان ته خالق ویل لري پوه شو به معنی خدا خبره چې دا سره دا غلطه ده که پدې کې دا تتللی چې الله تعالی په ازل کې چې دا خالق ته بیا مجاز تتللی او دا صحیح نه او دویم دا دی چې لکه د صاحب د جمع الجوامع هغه دا خبره کړې ده چې الله تعالی قادر علی الخلق ته الله تعالی قادر علی الخلق ته لدی وجه نه ځان ته خالق ولري نو دا خبره غلطه ده چې خو الله تعالی قادر علی السواد ده نو الله تعالی د باسود وایو چې خو الله تعالی قادر علی البياض ده نو الله تعالی د ابيض وایو دا خبره غلطه خو شو به معنی نو دا خبره ضروري ده چې الله تعالی دا تکوین د الله تعالی پر صفت قدیمه ده ازلی ده حادث نه ده که حادث راځي نو بیا وتا غلطی دویم نمبر انه وصف ذاته فی کلامه فی کلام الازلی چې الله تعالی موصوف کړه د خپل ذات انه وصف ذاته چې الله تعالی موصوف کړه د خپل ذات فی کلامه الازلی په خپل ازلی کلام کې ان بانه الخالق چې الله تعالی سره خالق ده فلو لم يكن في الازل خالقا کجرتبا الله تعالی په ازل کې خالق ونه مني د الله تعالی لپاره صفت خالقیت او تکوین دا د ازل نه ثابت نه کې لازم الکذب نو کذب لازم راشي لکه پوښتنه به معنی کذب لازم راشي چې الله تعالی ځان د خالق ولې او خالق دی نو پوښتنه به معنی او العدول الى المجاز او یبا راتل الله شي مجاز ته یعنی الله تعالی ته د خالق ویل مجازین دي مجازن الله تعالی د خالق ویل شوی دي دا خبره امام غزالی او صاحب د جمع الجوامع کوي چې الله تعالی ته دا مجازن چې د خالق ویل شي واللازم باطل یعنی لازم باطل له الخالق فيما يستقبل دا د امام غزالی رحمت الله علیه قول دی چې الله تعالی ته خالق ویل شوی دی فيما يستقبل یعنی د آینده زمانه په نسبت باندې الله تعالی ته خالق ویل شوی دی واښوي او دا خبره غلطه ده
دا خبره او القادر على الخلق یا دا چې الله تعالی دا خالق ولا شی صاحب د جمع الجوامع وي چې الله تعالی دا خالق ولا شی د دې وجه دا چې الله تعالی قادر على الخلق دی قادر على الخلق په بین من خالق دی من غیر تعذر الحقیقت بغیر نه چې تعذر متعذر د حقیقت لکه پوه شو به معنی بیا وي على انه لو جاز وای کچرته الله تعالی دا مجازن خالق ویل صحیح وي او کله دی وجینا چې الله تعالی قادر علی الخلق ته ځکه الله تعالی د خالق ویل شوی دی نو بیا چې د څومره صفات الله تعالی لپاره ثابت دي او څومره صفات دي الله تعالی په هر زمانه قادر دی په هر څه باندې الله تعالی پیدائش کوونکې پیدای په پیدا کول باندې قادر دی بیا په کار چې الله پاک د هغه نسبت وشي حال له جایز نسبت الله پاک نه کیږي على انه لو جاز وای کچری دا جایز وي اطلاق الخالق عليه چې اطلاق د خالق باندې باندې په معنا قادر علی الخلق نو لجاز بیا وجایز اطلاق کل ما يقدر اطلاق کل ما يقدر اطلاق د هر یو څه کوم چې قادر وي الله تعالی په باندې من الاعراض د اعراض نه پرې باندې یعنی بیا خو الله تعالی ته یعنی الله تعالی خو خالق د سواد هم دی کنه په چاته تورواله ورکول ته الله تعالی په سواد ورکول باندې هم قدرت ده په بیاض بسمیوال ورکول باندې هم قدرت ده نو بیا خو الله تعالی ته ابيض او اسود ویلم جایز شو او ابيض او اسود ویل الله تعالی ته ناروا دي لکه باندې خبره باندې پوښوي پوره نه ده کوم بسه دا بیا چیرته دا ورغه تکوین موږ معنا وکړه چې تکوین څه ته ویل کېږي معدوم سیز لرا د عدمنا وجود را وخت او دا تکوین چې دا یو اضافي سیز دی د لدی چې کم سیز سره نسبت نو هغه سیز نو ورته ورکول کېږي چې په پیدایش سره نسبت جو دا دغه ویل کېږي تخلیق ویل کېږي د رزق ورکول سره جو ترجیح ورته وي او دا الله تعالی صفت ده دا الله تعالی صفت ولې عقل او نقل له مطابق کېدو لپاره چې عقل او نقل په خبره باندې اتفاق کړی چې الله تعالی لپاره صفت تکوین ثابت ده عقل ځکه چې ګوره دا الله تعالی اسم مشتق دا لپاره مکون دا چې ګرګړ د هر اسم مشتق لپاره ماخذ اشتقاق کېدل دا موصوف کېدل دا ضروري دي جواب ور دا ماخذ اشتقاق پر قائم وي او نقل پر باندې الله تعالی خالق كل شيء بیا موږ چې دا صفات د الله تعالی دا تکوین چې کوم صفات د الله تعالی د ازلی له حادث تر پرې باندې سلور دلیلونه دي دوه دلیل دي نن موږ وې کچرته الله تعالی دا صفت تکوین حادث شي او قدیم نشي نو بیا به د الله تعالی په ذات پورې به حوادث قیام براشي د حادث او حدث په الله پاک پورې ممتنع ده او دویم نمبر دا نه کچرتا دا ازلی نشي نو الله تعالی کو چون کې د ځان لپاره خالقیت په کلام ازلی کې ثابت کړی دی نو بیا به کله بلازم راشي او یا به مجاز تتلل بلازم راشي پوښوي مجاز ته چتري دي امام غزالی رحمت الله علیه او صاحب د جمع الجوامع او چې الله تعالی رضان ته خالق ویل لري نو امام غزالی رحمت الله چې خالق فيما يستقبل یعنی په مستقبل کې الله تعالی به خالقي نو ځان د پاره ځکه خالق ویل لري نو موږ دا خبره غلطه ده او دویم نمبر دا چې جمع الجوامع ولو چې الله تعالی چې ځان ته خالق ویل لري نو دا ځکه چې الله تعالی په قدرت پر خلق باندې قدرت قادر علی الخلق ده نو کدي شو نو بیا خو دې صفات دي چې الله تعالی باندې باندې قادر او الله تعالی دا غنوم نه ویل کېږي نو بیا ته دا ویل نو پکاره واړو شابه